السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې مو لایو رولو د خپل مرحوم شاد خان پټی کوټلی کلان نه په دې موقع مو سره د کوټلی کلان مشهور شاعر نیکمل مظلوم موجود دی. نیکمل مظلوم چې کوم دی خپل کلام تاسو ته پیش کوي او تاسو سره به یو څه خبرې کوي. خباشه السلام علیکم جی. د مینې او د خلوص پیرزوینې د دې نه یو څو ورځې وړاندې موږ په د یو کې سکول کې د رشید الله د په پروګرام کې یو څو شعرونه ویلي وو. د بعض اوقات هغه څنګه چې تاسو ته مو بار بار یوه خبره کړې ده چې ایک نکته نه مجھے محرم سے مجرم بنا دیا. دا یعنې موږ هر وخت دوست پرې وي لکه زه د زړه مریض یم. بعض اوقات په یوه نیم ځای کې زه هغه خبره واضحه نه کړم، مطلب ته نه بل شونتې واخیستلی شي. اگر مو کله کله چې مو ته پردي شعرونه هم ښه ولګي نو زه یې د ملګرو سره شیر کړم چې د وګوره پلاني سړي څومره ښه خیال دی. مو ټول عمر ته ویلي دي چې د موږ د کلو په نسبت د شعرونو انټرست دلچسپي په بختۍ کې زیاته ده. نو په هغه ریز باندې هم لکه څنګه مې چې تاسو ته سپری وښیله چې دو یې مو سره نه وه، کور کې رانه پاتې وه، نو هغه خبره مو واضحه نه کړه. مو دا یل غوښتو چې نوي شعرونه مې اورېدلي دي د بختۍ والاو ته که ملګرو ته یې ډالۍ کومه هلته کې ته نه مطلب بله نمونه واخیستلی شو. خو زه ځانیم په دې خبره باندې خفه شوم چې د بختۍ والا کسان په مو باندې څنګه دا شک کولی شي، ځکه چې زه د بختۍ په فیور کې یم. ټول عمر ته مو د بختۍ تعریف کړی دی. نو بعض اوقات دغسې یوه غلط فهمي وشي. د نن ورځې یو څو اشعار مې لیکلي دا تاسو ته زه یم، خو هغې نه وړاندې زه یوه خبره ده مو په زړه باندې ده. زه دا نه یم چې لاندې کلي ښه دي یا بد دي، خو د بل چا سره موږ څه کار نشته. زه خپلو کلیوالو ته پورې راورې ته یم چې د موږ د کلي که هر څوک وي خو چې د دې کلي اوسېدونکی سړی وي، که په هغې باندې تاسې د هرې لکه د چندو مندو یا چا په نامه درنه راوغواړي باور وکړئ نو یقینا چې وبې رسوي. اول خو مو ته دا پاته ده چې که چیرې تاسې چا ته 10 روپۍ ور وشړئ نو هغه د موږ کلیوالا لکه دوی موږ د ملګري شبیر صاحب خبره به ته وکړم، دی که په دغه کار کې د خپل جیب نه نه وي لګولي نو زه یم چې جیب ته به یې اچولي نه وي. دغسې د موږ ټول کلیوالا دي، یقین په باندې کول پکار دي. خو څه خلکو داسې کار شروع کړی دی چې لکه داسې ایکټینګ یا چال وال دومره ورته ویرسي چې یو دوه پروګرامه خلکو ته وښیي راوښیي د هغې په وجه باندې بیا چندې مندې راغواړي. نو لږ غونتې خیال پکار دی هر چا په باره کې. یو څنګه چې یو سړی لور خوري چا نه کوي نو لږ غونتې تپوس دې وکړي د هغو خلکو د ریکارډ په باره کې. یو سړی په دې کې مو په خپله باندې اوس په دې شعرونو کې یو شی لیکلی دی نو هغه مو داسې هغې نه داسې مطلب دی چې څوک چې په خپله باندې ړوند وي نو آب و ما منزل ته څه بوځي، هغه په خپله باندې ړوند وي. شعرونه ته یم نو بیا ګپ شاپ پولو که خیر دی الله وي. الله تعالی خو دې صحیح د زړه د تعال نه د زړه د کومې نه دته چمچهګیري نه کوم چې کنې زه شبیر صاحب دې ته یا زمونږ کلی کوټلی کلان لکه د چمچهګیرۍ په خیال باندې نه، زه په خپل ایمان باندې یم چې څنګه چې د ده نه تاسې خوښولی دقسې نه موږ خوښول یو، ځکه چې د موږ چې دا شی ولیکو او بیا یې تاسې ته نه شو در رسولی د هغې څه ذریعه نه وه. نو ټول عمر موږ په دغه حالات نن د دو په ذریعه د دو په د ویډیو یا د دو فیسبوک په ذریعه باندې تاسې ته موږ خبرې در راسي نو تاسې نه زیات زه په خپله باندې دو ډېر مشکور یم. دا شعرونه مې اوس ولیکو یو نیمه ګنټه به یې صرف کېږي. نفس ته یامه نفس ته چې داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم، داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم، نفسه د څو لمحو مزو پسې مې مه ګرځوه. داسې یو وخت به راځي ته به ژاړې زه به ژاړم، نفسه د څو لمحو مزو پسې مې مه ګرځوه. لکه د مچ مې پکې خپې چرته کې اوننخلي، لکه د مچ مې
پکې لکه د مچ مې پکې خپې چرته کې اونن خلی د ګناه ډنډ دی په خوږو پسې مې مه ګرځوه او دومره مال بس دی چې د بل سړي محتاجه نه وم دومره مال بس دی چې د بل سړي محتاجه نه وم لکه قارون په خزانو پسې مې مه ګرځوه او څوک چې په خپله خوري ټکرې د شمکورې ورځې ما به څه پوی کي په ړندو پسې مې مه ګرځوه او د عبادته مې ونه باسې ګمراه مې نه کړې د عبادته مې ونه باسې ګمراه مې نه کړې او د دې دنیا په رنګینو پسې مې مه ګرځوه او هغه تا دا ویل ما دا ویل په دې دې وجنم هغه تا دا ویل ما دا ویل په دې دې وجنم د جهالت په ننګ پښتو پسې مې مه ګرځوه او څوک چې د بره نه زما په نوم لیکلي د رب څوک چې د بره نه زما په نوم لیکلي د رب هغه مې بس ته په پردو پسې مې مه ګرځوه دود یا مکمل هم نه دی خو بس شبیر صاحب دی سره چې موږ کله ملاقات وشي نو که شی نیم وي او که پوره وي خو موږ یایو چې مارګو د ژوند څه پته لاګي لکه هسې نه چې زه تر کوره پورې سم او تاسو ته مې د سپریم ری وښیله دوینې چې د موږ حالات نه دی برابر نو زه یم چې دا څومره څه تاسو ته زه در رسولی شم ځکه چې د موږ ډېر ملګري په دې خبرو باندې راسي پوهېږي په باندې او زه دا یم چې د موږ ته مزه لاره کوي چې موږ ته پاته ولګي چې مخاطب کسان په دې باندې ورسېدو پوه شو موږ ته دود میلو شو تاسې د توجه ډېره مننه الله مو خوشحال او زه خو نور هم ډېر څه یلی شم خو د شعر نه زیات نشي اوږد نشي نه ووایه یو دوه څو کلام د هغې نه علاوه پکې ووایه مسافر رو جوائن کیجی گوری ویڈیو تو لائیو گوری او دوا کلام پکې نور د شارټ غونې کې پکې پیش کورته خاجي زه یم چې دې بور نشي کنه ویلې چې هغه نن سنډې ریز د اتوار ریز ده نو ډېر بس په سنډې کې به موږ اکثر سنډې ته روسو په سنډې کې به سنډې ته روسي او څه اشعار به یای چې اوس به خدایا څه په عبادت کې راکوي اوس به خدایا څه په عبادت کې راکوي هورې خو به رستو په جنت کې راکوي او خدایا د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي خدایا د دنیا په لږو ورځو مې سود نه کیږي ما ته به جانان په آخرت کې راکوي او ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي ولې د غربت په وجه ما ته سپک نظر کوي دا جواب به ما ته په قیامت کې راکوي او ګل د خپل اوربل چې رالیږي د غیر غماس په لاس ګل د خپل اوربل چې رالیږي د غیر غماس په لاس نو دا خو ماته زهر په شربت کې راکوي او ګله رقیبان مې د پیغور په غشو ولیتل ګله رقیبان مې د پیغور په غشو ولیتل سپینه خوله به کله په غیرت کې راکوي او نور زه نیکمل ستا په لوزونو باور نه کوم نور زه نیکمل ستا په لوزونو باور نه کوم نن به خپل بنګړي په ضمانت کې راکوي تاسو ټولو ملګرو د توجه ډېره مننه الله مو خوشحال لره امین او که دې ځای نه موږ له یک څه کور خدمات وي توبېدور یو ډېره مننه نیکمل مظلوم باچا صاحب د کوټي کران ایمو یو ډېر مشهور شاعر صاحب دی تاسو د کلام مخکې مو یې په پیج باندې کتلی دی اورېدلی مو دی او نن یې دغه دی حسب معمول اتوار ریز دی چوټی ریز ده نو دلته موږ ته راغلی او تاسو ته چې کوم دی موږ یې د کلام پیش کو په خپل پیج آی ډی زما کلی کوټلي کلان یوټیوب چینل باندې امید لرم چې دا کلام به تاسو خوښ وي خپل نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او مزید ویډیوګانو لپاره مو یا پیج لایک کړئ زما کلی کوټلي کلان ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا حاضرېږو د خیر سره اوس اجازه غواړو د خپل کوټلي کلان کلی نه الله حافظ الله پامان